نور منیو ټول اسانه. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیزاین ولا فایل مدد دا به سیدا مولا سی وو سره څو ډیزاین ډیزاین منیو کې مونږ څه کوو ډیزاین مطلب ډیزاین کول. اوس دیغه کور ختم شو مولا سی مثال کې انزرټ اوس به ډیزاین کوو. ګوره مولا سی مونږ ډیزاین په هوم کې مطلب ډیزاین مطلب پیج ته کلر ویر کول لیکل زیاتول کول دي ته مونږ ته نه مخلو ډیزاین. اوس که څوک پوښتنه کوي چې ډیزاین خو په هوم کې کولی شو ګوره رنگونه مو اضافه کړی خو دې ډیزاین کې لږ فرق ده. دې ډیزاین کې څنګه فرق ده په هوم کې چې کله ته ډیزاین کولو کنه ټول پیج ته به ډیزاین نه کیدل ته به یو لیکل سلیکټ کول لکه لیکل به سلیکټ کول دې لیکل ته بیا رنگ مې اضافه کیده هر شی به دې کې اضافه کیده که ته یو شیپ ته رنگ کول مطلب یو شیپ د ډیزاین کو ا شیپ به سلیکټ کو خو دا ډیزاین مینو دا کور کوي کنه دغه کته یو اپشن وایي مثال کې چې څومره تاسو لیکل کړی څومره فایل دی ټول فایل باندې وا اچین چې کوم دی موږ سره شي کیږي اپلای کیږي لکه اوس دې ګورئ زه مثال کې ټیم ترسم ټیم وایم کنه اوس د ټیم چې کوم دی مثال کې سټایلونه دي اوس دې کې سلیکشن ضرورت نشته چې کوم ټیم تو مطلب دا ټول فایل دا منیو چې کومه دا ګورئ منیو په ټول فایل باندې کور کوي اوس دا ټیم وایم مثال کې څنګه دا ټیم دی اپلای شي بس سلیکشن ټول فایل ته به دا ټیم اپلای کیږي زه مثال کې لیټ سپوز دا ماوس دا ویل راوړم ماوس کو دې وکړم دا بټن ټینګ دا بل چې ورته چم شي کپای باندې بټن ټه ښه اوس مولای سیب ګورې دي کې ته نه ټه یہ ټه ښه ګود ښه اوس مولای سیب دې کې زرا وړم صحیح ده کنه اوس دې کې ګوره سلیکشن ضرورت نشته اوس دې کې لیکم کنه زين چې تاسو هغه چې کوم رنگونه دی به چینج کیږي ټول څومره ډایګرامونه د لیکلي نقشې د لیکلي یوز ګورې دا د کوم مولای سیب بني هغه ډایګرامونه به مخفل شي کې مونږ چینج کیږي دا چې کوم دي دام ټایټل دی دا ټول خبره ده غوړي مثال کې وزره سم سره د لکه جمع دي کې ګورې مولای سیب زده کې د ټایټل دا هغه خبره ده چې کوم ټایټل ته غوړي مثال کې زين چې دا دي علي کلمه ما شي بدل شي مطلب د ټول ډیزاین مطلب لیکل دي اځ کې میو نشي بدلوي د دې کې کلر هغه خبره ده اوس ته کوم یو کلر غوړي مولای سي چې کوم شیپونه ته په هغه کې راخستې وي کنه ډیزاین میو کې دا ډایرکټ څومره شیپونه چې ته لیکلي په دې په خپل فایل کې او ټول ته په یو ورته شي کې کلر چینج کوي چې ګورې کوم کلر غوړي مولای سي د دې کوم صحیح ده کنه دا غوړي دینه بعد فونټ د لکه اوس ګورې مونږ چې کله د فونټ بدلولو لیکل ولا سټایل مو بدلولو لیکل به سلیکټ کو اوس لیکل ما سلیکټ کوه دې کوم ته فایل لیکلای ده کنه ټول فایل لیکل اوس فونټ سلیکټ کوم لیکل سټایل غوړي صحیح ده کنه دا غوړي دا اول سره هوم منیو کوي هوم منیو کو به تاسو سلیکټ کوئ دینه بعد مونږ سره دا رڅو مولای صاحب دې پر هپو شوې کنه دلته رڅو پیراګراف سپیسینګ صحیح ده کنه پیراګراف سپیسینګ چشتي دا ګوره پیراګراف کې ته څومره سپیس راوړي مطلب د لیکلو په منځ کې ته څومره سپیس راوړي دومره راوړي یا تخپل نور سپیسینګ دلته کسٹم وای ته سپیسینګ خپل ځته لیفت سایډ نه څومره راشي رائټ سایډ نه څومره راشي دی هغه کوم سایډ ته مثال کې الاینمنت د دې طرف ته مطلب لیکل دي طرف نه اوس ګورې لیکل مو سره مولای کوم طرف نه برابر دي طرف نه برابر دي کنه خو دې طرف نه برابر دي ځین چې لیفت نه برابر کیږي رائټ سایډ نه برابر شي او اخر طرف ته دی اوکې وایا لیکلي رائټ سایډ نه برابر مطلب ټول چینجز ته کوي کنه په هغه کې ته به چرته خدا چینجز کوم ته کوي کنه مولای سي دا ټول فایل ته چینجز سلیکشن ضرورت نه د اوس ګورې دي کې سپیسینګ ځین چې نه خپل سایډ ته لیفت ته صحیح ده مونږ سره د دې کې بروشي مولای سي الاینمنت دی کوم طرف ته وشي لیفت سایډ دی الاینمنت وشي سایز دی ټول ول مونږ سره خپل سایز کې دی 1 دي شي صحیح ده مونږ سره پیراګراف سپیسینګ دا ټول ته دي کې خپل چینجز ته شي کوي شي ور کوي صحیح ده کنه اوکې دا ګوره مولای سي صحیح شو په پوښ په دی ونه دینه علاوه ځین چې نه دلته پیراګراف ته لوړم کسٹم ته دا رائټ دغه څه پته شو د ځین چې لیفت دي شي اوکې مو کړو صحیح شو کنه ګوره لیکل مو مان سره وصلو ټول هغه مو اوس دې کې ګوره مولای سي دا افیکټ سم هغه خبره ده دا شیپ ته افیکټ بدلی ګوره الله دا شیپ وګوره ځین چې مو په ورډ کې کوم شیپونه راخصي دا ته افیکټ بدل شي او ویني لګ چینجز کړی یا شیپ وګوره صحیح ده کنه دا پوه شو دې باندې شیپ دی افیکټ دینه علاوه سیټ از ډیفالت څه مطلب دا مطلب دا غدا کنه چې موږ کوم چینجز راوستل دا د سیټ از ډیفالت شي سیټ از ډیفالت مطلب چې زه کله هم په دې لپټاپ کې ورډ راخلصوم بس دې ټول چې کله هم شروع کوم لیکل په دې شکل کې کیږي کچېره په دې باندې اوس کلیک وکړ کنه خو کوی نه به موږ سیټینګ خرابېږي څنګه د کلیک وکړ بل پیج اوس ګوره زبل پیج کړوم کنه بل پیج کې دا چینجز نه وي بل پیج کې لیکل دي نه شي صحیح ده کنه او کچېره کې سلیکټ کې بیا وي مګه کوم ځای کې مطلب چې کله ته په دې لپټاپ کې ورډ شروع کړې چې سپور د انسټال کړای نه وي یا سیټینګ نه بدل کړای نه وي هغه به وي صحیح ده کنه مولای صاحب اوس ګوره د ذکر څو
دلته زین چې نه سیټ اوس ډیفالټ نه کوم دا درې چې کوم دي دا لږ ضروري دي امپورټنټ دي اوس دلته راځو دا به ډیلیټ کو دا به هم ډیلیټ کو لږ به پاس راوخیږو لږ کنټرول زیډ وایم خپل کنټرول زیډ مطلب خپل ځای ته زه نرسم صحیح ده ګوره خپل مطلب خپل هغه ته زون راورسوم صحیح شمولی صاحب اوس دلته دا واټر مارک دا ډېر امپورټنټ ده واټر مارک چې څه شي دپاره استعمال ډېر استعمال دي دې والا ډېر ده واټر مارک مطلب دا ده که نه چې تو یو نوټ لیکلی ده اوس یې موږ سره یو نوټ شته ډېرې صفحې نوټ شته که نه خیر ده اوس لېټ سپوز دومره صفحې نوټ شته ډېر غټ صفحې نوټ شته زین چې په هره صفحه کې د موږ سره تت غونته لیکل راشي کلمه تاسو به لیدلی وي ځینې نوټسونه دا اوس دا لیکل و هغه ته هغه نه تت لیدل کېږي که نه لږ لږه وګوره اوس یې زه ته تیزوم هم چې تیزې خو تاسو دومره اوس کوم واټر مارک غواړئ دا واټر مارک غواړئ ډونټ کاپي کومې واټر مارک غواړئ هغه به ذکر ځي سیده ګورې ذکر غلی دي کلمه ذکر ډونټ کاپي اوس د ذکر څو دلته اوس مولوي صاحب راغلم زین چې دغه کې زه یو نه غواړم واټ زه دې کې لیکم کسټم باندې به کلیک تاسو وکړئ کسټم باندې چې کلیک وکړ که نه راغی داسې یو فایل راشي اوس چې داسې یو فایل راغی موږ سره دې کې دوه شیان راغلي یو پوس راغی نو واټر مارک دې کې فکچر ده ګورئ دوه یو خو نو واټر مارک مطلب بالکل واټر مارک غواړم چې نو باندې کلیک وکړ ټول واټر مارک به شي لري اوس دې کې واټر مارک ته راشه واټر مارک باندې کلیک وکړه دلته کسټم باندې کلیک وکړه یو اول اپشن باندې خو پوه شئ دویم اپشن ته راځي دویم اپشن مطلب چې زه لیکل نه سیټ کوم زه په دې باندې شیپ سیټ کوم تصویر سیټ کوم اوس پکچر راواخلئ پکچر مطلب ته یو هغه تو سنټر ولا کومه لګو دا هم ته لګوای شي د دې کې یو پکچر راخلم مولوي صاحب دا غا پکچر دا کوم ځینې لکه زه د ډیسکټاپ نه راخلم ډیسکټاپ کې لټ سپوز دا پکچر سیټ کوم انسرټ مکړو اوکې کوم یې پورې پکچر راوای کنه مولوي صاحب ویني ازي کې خو پکچر ډېر تت تک ویني بالکل لیدل کې نه ځین چې د پکچر د موږ سره لکه شي تیز دلته بروشه کسټم واټر مارک لږ به دې کې د واش آوټ نه کلیک لري واش آوټ نه چې کلیک لري کلوز کی اپلای کا اوکې کا ویني مولوي صاحب د دې کې کلوز آی مول پکچر چې کوم شي شور باندې قرار سیده کنه د دې کې کوم ویني اډیکل ټول پیجونو د موزه والده ته ډیزاین منیو چې کومه دا ټول پیجونو ته اپلای کیږي اوس مولوي صاحب د دې کې هم کنه چې د پکچر چې کوم دا لږ د وړو کې غون ترغله د ټول پیج دی ولې واټر مارک ته راشه کسټم واټر مارک د دې کې هغه وکړه سپوز سایز ورته غاټ څومره سایز کې لټ سپوز چې 200 سایز دی شي 200% اوس اپلای کا اپلای نه شو ورته لګ لوډینګ یو صحیح شو کنه اوس مولوي صاحب پکچر ګور ډېر زیات ستر شو صحیح ده کنه ویني هغه موچ هغه پکچر چې کوم سره دا ور بالکل ور پکې رانه غلا ویني مولوي صاحب خدای مثال کې ګورې پکچر صحیح ده مطلب پکچر ور باندې راغی لیکل بخپل زین چې نه د پکچر چې کوم دا پکچر زه بالکل غوړم زه چې غوړم زه ټیکس غوړم چې غوړم لیکل غوړم خو لیکل زه په خپل لیکم څنګه لیکل کې لټ سپوز د دې کې لیکل وکړه څنګه لیکل چې په ځلیږي ما چې نصرت الله صحیح شو مولوي صاحب اوکې مو ولو صحیح شو اوس ګورې ازي مولوي صاحب ودی نصرت الله راغی اوس دې کې نصرت الله ته لیکي واټر ملک ته بروشه کسټم ته بروشه د دې کې به څه چلو کې دینه بل کلیک لري صحیح ده کنه اوس اوکې وای چې لګتې صحیح کنه نصرت الله راغی اوس هر پیچ کې به دا غرسي مطلب اوس به تو فایل څوک نشي کاپی کوي لکه بل څه بخپل غ نشي لیکای تو فایل باندې اوس چې د نصرت الله رنگ چې کوم د لګ د سخر د لګ رنگ ورته بدلوم څنګه رنگ ورکوي سور رنگ ورکوي اوکې وایا څه دا زه چې دا به ډېر تیز شو اوس به څه کولای سپوز د دې کې به کسټم واټر مارک تروشه دا نه کلیک وکا اوکې کا اوس په هر یو فیش باندې به تو چې موږ سره نماوي ګوره نصرت الله مطلب د فیچ چې لیکل دا نصرت الله لیکل اوس دې کې واټر مارک تر څم کسټم واټر مارک باندې کلیک کوم زین چې ډایګنل نه غواړم هوریزونټل غواړم ډایګنل دي ته چې راځه او هوریزونټل مطلب اوس به داشت په هر پیچ کې موږ سره څنګه رسي داشت صحیح ده کنه دا موږ سره چې واټر مارک اوس واټر مارک ریک مقام کسټم واټر مارک د دې کورتولي کا نو واټر مارک په دې طریقې باندې ترې کوی شي کبه دې طریقې باندې نشري مکوای د دې کورتولي کا ډایرکټ ریمو واټر مارک ټول واټر مارک به شي لري